د بالاماڼۍ تاڼې په حدود کې نامعلومو کسانو د سابقه ایم پی ای په حجره باندې ګرنیټونه ورغورځولي دي د کم په خلاصېدو په وجه باندې چې د هغې حجرې ته نقصان رسېدلی دی خو څه جاني نقصان نه دی شوی. دې حوالې سره چې بالاماڼۍ تاڼې کې کوم رپورټ درج شوی دی په دې کې مدعي دی آصف ولد ثمرګل دا د مشین ګړی اوسېدونکی دی. د رپورټ درج کړی دی چې دی د سابقه ایم پی ای ابراهیم قاسمي کم چې تعلق چې کوم دی پاکستان رای حق پارټۍ سره دی. دی وایي زه په خپل کور کې موجود وم داسې سهار څه کم د 4 بجې یا 4 بجو ټایم کې د دماکو اوازونه واورېدل. دی وایي چې زه کله لاړم نو د دې حجره چې کوم ده د ابراهیم قاسمي په هغې باندې چا 2 ګرنیټونه ور غورځولي یو خلاص شوی دی او یو نه دی خلاص شوی. کم چې خلاص شوی دی د هغې په وجه باندې د دې د حجرې شیشې چې کوم دي هغې ته نقصان رسېدلی دی هغه ماتې شوي دي دروازو ته هم نقصان رسېدلی دی. او بیا دی وایي چې کله د کور نه راتلل دغه دماکو نه پس نو دې دوران کې فایرنګ هم شوی دی خو دی وایي چې زه رالم نو بیا کسان تښتېدلي وو. دې حوالې سره د بالاماڼۍ تاڼې پولیس چې کوم دي هغې د موقع نه شواهد را یو ځای کړي دي او د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر درج کړی دی.